اوس خبره الله جل شانه د دې کوي چې الله ومنه. ولې الله ومنه؟ ځکه الله جل شانه ته پیدا کړی او د جسم مخلوقات دې پیدا کړی او دې تربیت کړی، او د دې تربیت مقصد څه شی دی؟ د دې تربیت د انسان پرفیکشن دی، انسان تکمیل دی چې الله جل شانه کې دا هر څه ټول نظام الله جل شانه ولې چلول. دا پرفیکشن چې کېږي د انسان هغه په دې باندې کېږي چې د امتحان نه پس شی راشي نتیجه راشي. اوس د نتیجې تذکره ورته کوي چې ګوره چې کار دی زموږ یو ترتیب دی، هر څه موږ په ترتیب سره کوو. نو دې ځمکې نه مې پیدا کړی او دې ځمکې ته مو واپس کوم او دې ځمکې نه مو واپس راچوتوم. دا ځان سره یاد وسات. الله فرمایي منها دې ځمکې نه خلقناکم، ما تاسو پیدا کړی او فیها نعیدکم، او په دې کې دې ته مو واپس کوم اعاده نعیدکم. دا الله جل شانه چې د قیامت په ورځ د انسانان دا راژوندي کوي نه، دا به نوی تخلیق نه، دا به اعاده. یاد سات زموږ عقیده دا نه ده چې الله جل شانه به نوي انسانان جوړ کړي. زموږ عقیده دا ده چې کم انسانان هغه مړه شوي دي هم هغه انسانان به الله جل شانه څخه دوباره ژوندي کوي. پوه شوې په خپل عقیده؟ دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. دا سوي دا او فیها نعیدکم، اب دې کې مو واپس کوم، منها نخرجکم، دینه مو واپس راوباسم. دا اعاده تارة اخرى یو کرته بیا. ولقد اریناه، دا آیتونه مبارکه منها خلقناکم، دینه ما تاسو پیدا کړی. دا پیدایش د انسان یادی چې انسان الله جل شانه د ځمکې نه پیدا کړی، د خاورې نه پیدا. سمانه ده یا خو اصل د انسان هغه الله جل شانه د خاورې نه پیدا کړی. دا موږ بار بار وایو چې هغه آدم علیه السلام یا هغه اصل طرف ته شنو انسان خو د نطفه نه پیدا کی. دویمه یو خبره دا چې دا هغه دا چې انسان د خاورې نه په دې حیثیت هغه جوړ دی چې انسان پیدا کیږي د مور په خېټه کې د منۍ نه سپم د هغې اوبو نه پیدا کیږي چې کوم د پلار د جسم نه راوځي او د مور جسم ته لاړ دي، د نارینه جسم نه راوځي او د زنانه جسم ته لاړ دي. خو هغه اوبه هغه د څه نه پیدا دي؟ هغه د اینې نه، اینه د څه نه پیدا ده؟ هغه د خوراک نه پیدا ده. خوراک د څه نه پیدا دی؟ خبره اسانه شو. نو اصل ولا ذکر کو چې د کم اصل نه پیدا شوي زمکه ستاسو اصل. نو دغه وی الله جل شانه. یاد درېمه خبر دی ابن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو عجیب روایت ته زموږ والد صاحب فرمایل، هغه نن مولوی په یو تفسیر کې ما چرته لیدل نه و، ما بیانو خو ما به نسبت کو خپل والد صاحب ته چې هغه د سویری ما ته علم نه. امانول امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ذکر کړه، په دې آیت ذکر کړه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې کله د پلار د منی د مور خېټه ته لاړ شي او دغلته کله په بچیدانه کې بچي کروموسوم دغلته شي هغه اکټیو شي او هغه یو بل سره دغه ملاپ شي او دغه نه بچي جوړي. په دغه وخت کې دی په دې ملاپ کې هغه فرشته چې هغه د مور په هغه پلیسنټا باندې مقرري، د مور په رحم باندې د مور هغه چې کوم پرده او بچیدانه د پاغي مقرره هغه فرشته راشي او هغه ته خاور ورواچي. دا خاور د هغه ځای نه راغستي چې کم ځای ته به د انسان د مرګ نه پزي. او دغه امام بخاری رحمت الله علیه یو ځای کې روایت نقل کړی دی چې انسان د مرګ نه پس هغه خاورې ته ځي چې د کمی خاورې نه پیدا ده. انسان د مرګ نه پس په هغه خاور کې دفن کیږي کمی خاور نه چې پیدا ده. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه وخت کې چې دا ماشوم جوړیږي نو دغه فرشته خاور اچي او هغه خاور اچي دغه خاور لګي ساچي کمی خاور کې چې بده هغه دفن کیږي. دا خاور د لپاره د مور حیثیت لري. څه حیثیت لري؟ د مور حیثیت لري. نو دا ډیر یو لوی شی ده د یو بهترین انسان لپاره چې هغه انسانیت زده کړي، یو پاک انسان لپاره دا ډیر یو لوی تسلیم ده. یو ماشوم چې کله د مور نه ورک شي شپېته کاله پس ورته میلاو شي هغه ماشوم، د مور به څه پوزیشن او د ماشوم به څه پوزیشن، دا دواړه به خوشحالي خفه کېږي به. د مور به په غېږ کې ځان ته راجوښتی او که نه به راجوښتی، مینه به ورسره کوي که به نه کوي ورسره، همدغه شانتې ده. او دغه حدیث مبارک کې راځي چې کله د انسان دا کېښودلی شي د مرګ نه پس په خپل ځای کې دغه ځمکه دا په د باندې شي دا رانږدې شي او دله غاړه ورکړي. دغه د مور هغه حیثیت لري ځمکه. داسې مه یېرېږئ دې خبرونه چې ستاسو پوښتۍ به قبر ماتئ. صحیح ده؟ مه ویلې ته 15 وخته لمونځ کوې چا حق نه وي قصه ختم. انسانیت خیال ساتي، بس کنځل نه کوي، خوله دې خرابه نه، سپک سړی بس ټیک ده. ښکلې خبره 3 څیزونه ځان کې راولئ، بالکل د مرګ نه ونه یارېږي. یو د الله حقوق، یو د بندګانو حقوق، یو اخلاقیات. بس دا 3 خبرې چې پتا کوي ته کامیابي، بس هم په دنیا کې هم په آخرت کې. که دنیا میلاو نه شو هېڅ خبره نه ده، الله به دنیا هم درکړي آخرت هم درکړي. دا خبره ده. نو دا شی دا ډېر یو بهترین څیز دی. نو فیها نعیدکم دغې خاورې ته به واپس کوم الله جل شانه. ومنها نخرجکم تارة اخرى، یو پیره به هم د دغې نه بیا راوباسم ځکه له سر ته خبره نه ده رسېدلې. یو روایت دی په مسند احمد کې او مستدرک کې په کتاب التفسیر کې امام حاکم رحمت الله علیه هم نقل کړی دی. هغه روایت هغه د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دی، ضعیف روایت. هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې کله لور وفات شو ام کلثوم، نبی علیہ السلام په ژوند وفات شوی وه، حضرت عثمان بن عفان باندې واده رضی الله عنه. ام کلثوم رضی الله عنها چې وفات شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک
هغه چې کله دا په قبر کې ږدا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې آیت تذکرہ کړې و منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. دا یو صحابي دا ضعیف روایت بل یو روایت ابن ماجه دی هغه کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي هغه دفن شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه قبر سر تراغه او درې موټي خاور ور واچول او دا آیت مبارکه ولوست منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. یو خبره ده انسانان داسې یو مسنونه طریقه ده خبره کدا پاتې شو سړی جهنم ته نه زیاتې د وجه هر یو څه حیثیت پیژني.